پرون تاسو ته امام بخاری رحمت الله علیه ترجمه او حالات ذکر کړی شو. نن د مصنف ذکر کوو چې د بخاری شریف کتاب ده. اول بحث دا ده چې د نامه څه دی د کتاب. امام نووي رحمت الله علیه د نامه پورا داسې ذکر کړي: الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. قرآن مائده سیدہ الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. جامع دا جامع مدته مخکې ویلي اوس ده کې اتمه زمین وي. څو هغې کې ته بیا جامع وي: سیر آداب و تفسیر و عقائد، فتن اشراط و احکام و مناقب. سیر وي، مغازی، درنګې نور واقعات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. آداب والا حدیث وي پکې، تفسیر حدیث وي، عقاید حدیث وي، فتن فتنو حدیث وی، اشراط د علامات د قیامت حدیث وی، او د احکام حدیث وی، و مناقب د فضائل حدیث وی. دیتا جامع یی. مسند ته ویلی یی. مسند ځکه دا چې په سند متصل سره مرفوع حدیث ذکر دی. په سند متصل سره مسند چاته چې یا متصل وی او مرفوع وی. مرفوع چاته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل تقریر ته مرفوع یی، او صحابی قول فعل تقریر ته هغې ته بیا موقوف یی، او تابعي والا چې وي هغه ته مقطوع یی. پوهېږئ؟ الجامع المسند الصحیح، صحیح ته ویلی یی ځکه چې امام بخاري دې التزام کړی چې دې کې به صحیح حدیث ذکر کوم. المختصر مختصر ده ځکه چې امام بخاري ټول حدیث صحیح کې ذکر کړي نه دي، مختصر ځکه ده. پوهېږئ؟ ټول صحیح حدیث نه دي ذکر، صحیح حدیث خو نور ډېر زیات دي، اختصار یې کړی. من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم، امور نه مراد اقوال دي، و سننه، سنن نه مراد افعال دی نبی صلی الله علیه وسلم او تقریر دی نبی صلی الله علیه وسلم. و ایامه، ایام نه مراد مغازی، هغه واقعات چې کوم د حضور صلی الله علیه وسلم حیات طیبه کې ذکر شوي دي. پوهېږئ؟ نو پرانه ما د بخاري شریف دا ده: الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم و سننه و ایامه. دا پرانه ما ده. ما ته ګوره دا نما څه چا ذهن کې وي بیا اعتراضات نه رسي، ځکه چې بخاري کې خو بعضې داسې شیونه ذکر دي چې د نبي صلی الله علیه وسلم قول نه ده، فعل نه ده، تقریر نه ده، بیا دور ذهن کې اشکال لسی. خو چې دا نما درته یاد وي بیا اشکال نشته، ویلې ځکه دې کې خو ټول و ایامه راولو که نه. کوم واقعات چې د حضور سلم زمانې کې پیش شوي دي هغه ذکر کیږي، اگر که د نبی صلی الله علیه وسلم قول فعل تقریر نه ده. پوهېږئ؟ نو دا د بخاري شریف پورا نام شو: الجامع المسند الصحیح المختصر، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم و سننه و ایامه. دا بحث اول شو. بحث ثانی، سبب د تالیف سو د بخاري د ویلې جوړه که امام بخاري. پوهېږئ؟ دې دې پر دوه سببه دوی ذکر کړي. ایوارې امام بخاري رحمت الله استاد سره ناستو اسحاق ابن راهوی رحمت الله علیه، بیا یو ملګري ورته ویلو څه کاش کې لو جماعتم صحیحا مختصرا لسنن رسول الله صلی الله علیه وسلم، کاش کې چې یو کتاب جوړ کړی شي چې هغې کې کوم حدیث وي صحیح وي. پوهېږئ؟ نو د هغې د وجې نه بیا د امام بخاري زړه کې شوق پیدا شو چې زه به دا یو کتاب جوړوم چې هغې کې کوم حدیث وي صحیح حدیث وي. ځنو ویلي چې دا قول اسحاق ابن راهوی رحمه خپله کړی ده، هغه خپله ویلي اوس یاره که یو کتاب داسې جوړ شي چې هغې کې صحیح حدیث وي.
خو راجح دا معلومی سنا امام اسحاق ابن خبره نو ویلی چا بل طالب دا خبره کړي وه دې خواهش اظهار یې کړی یو سبب دا ده دویم سبب دی طالب دی بخاری دی پر ادا ده چې امام بخاری رحمت الله خوب ولیدو خوب کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وکړو کنه او لګیا د څه پانکې سره حضور صلی الله علیه وسلم مچان شنه مخکې لسونو پکې څه وي زه خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پانکای وایم مچانو نه شنه دا خوب یې ولیدو بیا بعضې معبرینو ته بیان کو چې کوم تعبیر باندې پوهېدو هغو ته یې دې تعبیر دا وکړو چې ته به د حضور صلی الله علیه وسلم احادیثونه کذب دفع کوي څه به دفع کوي کذب صحیح حدیث به چې کوم دا آب و پیشه کذب لرې کوي نه نو خو د هغې تعبیر دا و که نه چې یاره داسې کتاب جوړ شي چې هغې کې صحیح حدیث وي او موضوعي دا شوي نه پکې را نه شي نو ځکه دا دوه سببه دی تالیف دی چا دی بخاری دی دا دویم بحث شو دویم بحث شو بحث اول په نام دی بخاری کی بحث ثانی په سبب دی تالیف کی چا کی سبب دی تالیف کی اور اچھا بحث ثالث په کیفیت دی تالیف کی څرنګه کوم کیفیت سره کړه او کمال کړه دانو شروعی چې کوم دا مسجد حرام کې کړي وه او کوم تراجم دي دا بیا ریاض الجنه کې وضع کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر شریف او د قبر مبارک منځ کې پوهېږئ یا دی ځنې یی ځنه مسودات چې کوم دا آئے حرم شریف کې تیاره کا بیا دویم نظر یې ورباندې ریاض جنه کې واچولو پوهېږئ نو 16 سال کې بخاري لیکلي څومره 16 سال کې او څرنګه یې لیکلي ده حدیث به څه وضع کولو مخکې به ورته اودس یا غسل وکړو 2 رکعته نفل به یې وکړو استخاره به یې کوله هغې د بعد به حدیث وضع کولو نه شئ پوهېږئ دومره اهتمام سره دا حدیث مبارک وضع کړي دي مخکې غسل کوه بیا 2 رکعته نفل استخاره هغې د بعد څه پوره یقین ویرالو تسلي هله به حدیث وضع کو حدیث به ذکر کول پوهېږئ دا دې کیفیت سره او بخاري عظمت ابو زید رحمت الله علیه فرمایي چې زه یې وارې حرم شریف کې پروت وم ما خوب ولیدو خوب کې مو رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وکړو ما ته وی چې ته به څو پرې دی شفیع کتاب درس کوي که نه ما کتاب درس کوه وی ما ورته عرض وکړو چې جی تا کتاب څوک ده وی جامع محمد ابن اسماعیل جامع محمد ابن اسماعیل پېژنئ که نه څوک ده بخاری ده پوهېږئ ښه اچھا نو حضور صلی الله علیه وسلم سے دیتا اشاره وکړه معلومه شه که نه چې دې کې کوم حدیث دی صحیح حدیث دی کوم دی صحیح حدیث ښه خو ما تاسو خدمت کې بله ځای عرض کړی و چې دې دا مطلب نه چې د بخاري هر حدیث په نورو نه اعلی وي دا مجموعه اعتبار سره ده چا اعتبار سره ده آسین چې کوم د بعضې راویانو کې کلام شوی د بخاري کې که ډېر اعلی وي که نه خو انسان ده که نه خطایي خو کیږي بیا پوهېږئ خو عمومي اکثریا لحاظ سره د بخاري مقابله بل کتاب نشي کوی ښه اچھا دا سویم بحث شو دریم بحث څلورم بحث کوم دا په تعداد د روایاتو د بخاري کې ده چې بخاري کې څومره حدیث دي امام نووي رحمت الله علیه و حافظ ابن صلاح رحمت الله علیه هغه ویلي دي چې بخاري کې ټول حدیث 7275 دي 7275 اوس بیا مکرر او نه لري کې غیر مکرر دي 4000 دي څومره دي 4000 مکرر او نه لري کې غیر مکرر څومره دي 4000
اچھا لیکن بعضی نور علماء علامہ قسطلین رحمۃ زن لیکلی سے نا بخاری کی ټول حدیث 9082 دی 9082 اس بیا مقرر ہونا لري کہ غیر مقرر دی آغا 2761 دی 2761 دی نو دوا قولمو نقل کو سو حافظ ابن صلاح رحمت اللہ علیہ امام نووی ہو یائی 7275 دی اس مقرر اونا لري کہ غیر مقرر 4000 دی دا یو قول او دویم قول علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ او بعض نور محققینو اگو یہی سے نا ټول حدیث 9082 دی اس مقرر اونا لري کہ غیر مقرر اگا 2761 دی ویزی دا دے کتاب ذکر ماو کو دی چاہ بخاری شریف کنا بحث اول پچا کے شو نام کی سنامائی صدا بحث ثانی پو سبب دی تالیف کی بحث ثالث پو کیفیت تالیف کی سرنگی کم کیفیت سرہ جل کرے دا او بحث رابع پو تعداد دی احادیثو کی تو بخاری کی سمر حدیث دی وی رہی دی بنے اکتفا کوم ما دومره ډیر دي کنه تاسو ستړي شئ اوس کسې کتاب ده باب کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم ها دې کې بحث اول دادا سو ترکیب لیا سره دا څرنګه ده یو دارا هاذا باب هاذا مبتدا رو بسئی باب مبدل منه دا باب بنی تنوین کئی کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بونا چشے شی بدل شی خدا باب بنی تنوین یا یای علا باب بیا مبدل منه سرا دی بدل دا بو خبر شی دی مبتدا دی پر سوک دا هازا دا سوک دا هازا دا کوئی جائی اچھا دا یو ترکیب دویم ترکیب باب بنی تنوین ماوے باب کیف کانا باب مضافی گئی ہاذا مبتدا باب مضاف کیف کانا دائی چشے دا دا مضاف علیہ مضاف سرا دی مضاف علیہ دا بو خبر شی دی ہاذا دی پر پوئی رہی دا دویم ترکیب دریم دارا چا باب لکا اسماء معدودہ چوی زید امر بکر کتاب قلم دسی لا محل له من الاعراب باب نو سو احتمال شو درے احتمال شو سو درے کنا خدا باب سے مضاف کی بیدا سوال پو وری دیجی سو کیف کان بدء الوحی تا سے اضافت کئی نو دا خو جملہ دا او جملے تا چکم دی الفاظ و اضافت کی جی آگے کہ خو باب نشتا باب اضافت سرانگی ہوشو آگے جواب دارا چو دا کیف کانا دانا مرادی لفظ دا مرادی لفظ تو نا مراد شی دا پا حکم دی چا کشو مفرد کشو بیا وہی شی مرادی لفظ و نم دا لفظی مراد دا کیف کانا دا لفظ مراد دا جملہ مراد ندا نو بیا اضافت کی دیشی دی باب کوئی جائی ہاں اچھا او نو دا ترکیب شو یو بحث بل بو وکن خیار دا مختصر ٹکو کی کون خیال کوئی امام بخاری کتاب سر کے بسم اللہ دا کنا وہ گو نہیں دلتا چکم دا تاسو منطق بیلی وی ستر تقریر منطقیانو دا کتابونو کے کڑای دا شرط تذیب کا تاسو لی اغی کیشتا دا سیو حدیث کی لم یبدا بسم اللہ دا بلکہ لم یبدا فیہی بحمد اللہ دا نو تعرض دا کا بسم اللہ رڑی الحمدللہ پا حدیث عمل نرسی کا الحمدللہ رڑی بسم اللہ حدیث بنی عمل نرسی بیدو منطقیانو تا جوابونا کری دی سو بسم اللہ والا حدیث حمل کہو
په ابتدای حقیقي بنی. ابتدای حقیقي دي ته چې مقصود غیر مقصود ټولو نه مخکې وي. پوهېږئ غیر مقصود څوک د خطبه ده پوهېږئ. او ابتدای اضافي دي ته چې مقصود بنې مخکې وي. ابتدای عرفي دي ته عرف کې ابتدا ممتده ده. عرف کې ابتدا ګورئ موږ سبق شروع کو طالبان یې یا خو اوس شروع ده مانځ کې درې ورځې پکې تېرې وي که نه وي تېرې نو ابتدا عرف کې څه شی وي نو څه ممتده وي خیال کوه. نو الحمدلله والا حدیث په حمل کو په ابتدای اضافي بنې یا په ابتدای عرفي بنې پوهېږئ که نه مطلب خطبې کې چې الحمدلله راړي خو مغه ابتدا ده که نه عرف کې سمجھ کې مراله که نه او د بسم الله حدیث محال مال کو په ابتدای حقیقي بنی مقصود و غیر مقصود ټولو نه مخکې دا بیانات ما اورېدلي که نه مو دي اورېدلي خو نن یې دو بیاناتو جنازه وځي څرنګې وځي. علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلي فیض الباری شرح بخاری سر کې لیکلي دي سر کې چې دلته دوه حدیثه سره شتان نه دي یکې و حدیث ته دوی غبال جوړ کړی دی څه تعارض راغلو تعارض خو څه حدیث څه وي دوه خو وي که نه یکې و حدیث ته شاه صاحب بیایي خو راویانو الفاظ بدل کړي دي. یو روي بحمد الله راړو بل روي بسم الله بل روي بذکر الله بل روي بشهادت لفظ علیه. حدیث واقعا کې یکې و ده مقصود دی الله ذکر ده. اپلا عنوان و قلب عنوان دی بسم الله وی یا قلب عنوان دی الحمدللہ وی یا قلب عنوان دی سبحانہ ہوئی یا قلب عنوان دی نحمدو کا وی. اصل مقصود څه شی ده ذکر الله څوک ده پوه شئ که نه منطقیان په حدیثو څه پوهېږي په خبرې پوه شئ که نه. شاه صاحب د ټول بیان څه شی کو غلط یې کو څه د کوم کتابونو کې لیکلی چې به بسم الله حدیث بیل ده الحمدلله او تعارض ده هلکه واقعا کې دوه حدیثه سره شتان نه دي حدیث یو ده نو چې یو حدیث ته یوه حدیث کې تعارض رسي که تعارض خواله وایي څه څو حدیثه وایي دوه وایي نو شاه صاحب چې د ټول بیانات څه شی دي غلط دي. منطقیان په حدیثو نه پوهېږي ښه هغه منطق ته پرېږده ښه. اچھا دا بیان یې غلط کړی دا دویم بحث شو کن دا بحث مخکې وکړي دا بحث اول شو په حدیث دی بسم الله او الحمدلله کې. بحث ثانی په ترکیب کې شو چا کې شو ترکیب کې پوهېږئ که نه ښه. اچھا ترکیب کې او بحث ثالث په دې کې د کتاب او باب فصل دې کې څه فرق ده که نه هغه حصہ څه مختلف الانواع مسایلو باندې مشتمل وي انواع پکې هغې ته کتاب یي او که د یوې نوع بیان وي پکې هغې ته باب یي او که د بعضې جزیاتو امتیاز مقصود وي د بعضو نه بیا څه شی وي فصل ورته یي څه یي ورته دا بحث ثالث شو څه شی شو دې کې ټول د یوې نوع بیان ده ځکه امام بخاري باب راوړی کومې نوع دی وحي دی چا وحی ښه. دا څویم بحث شو دا دریم بحث شو ښه. اچھا او ښه څلورم بحث دا ده چې امام بخاري رحمت الله علیه دلته کې شروع وحی نه ویلې وکړه که نه وحی نه شروع وکړه. امام بخاري ډېر عظیم شخصیت ته میدان ویلی ده یو نیا نیراله شروع یې وکړه څرنګې تاسو ګورئ امام ترمذي رحمت الله علیه امام ابو داود رحمت الله علیه امام یا ابو داود رحمت الله علیه درنګې امام نسائی رحمت الله علیه دو شروع کتاب طهارت نه کړي درو وړو ویلې ځکه چې هغه یې څه ټولو کې اعمالو کې اهم عمل کوم ده مونځ ده او مونځ دې پر طهارت څه شی ده شرط ده شرط مقدمې په چا باندې مشروط باندې نو ځکه هغه کتاب طهارت نه شروع امام ابن ماجه رحمت الله علیه
شروع کړي ده د اتباع سنت نه. ویلي ځکه که د سنت او بدعت جدا نشي یا خو بیا خو دین حقیقت مان نه لاړلو که نه، دین حقیقت خو بیا څه شی شو؟ ختم شو. نو ځکه هغه شروع د چا نه کړي ده؟ اتباع سنت ده. د دین حفاظت دی وجې نه هغه شروع اتباع سنت نه وکړه. بیا چونکې سنت موږ ته صحاباو نقل کړي دي، بیا ورپسې د صحاباو فضایل مناقب ذکر کړي. امام ابن ماجه هغه خپله رایي ده. امام مسلم شروع کړي ده د سند نه. چا نه؟ ویلې ځکه چې سند نه وي بیا خو د سنت د احادیثو حفاظت کېدلی نشي. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. که سند نه چا ته څه خوښ وي به یایي که نه، نو هغه چا نه شروع کا یا سند نه. امام مالک رحمت الله علیه شروع کړي دا اوقاتو نه. چا نه؟ ځکه چې ټولو اعمالو کې اهم څوک ده؟ مونځ ده. مونځ ده او مونځ د پر سبب څوک ده؟ وقت ده. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بہرحال لکل وجہۃ ہوا مولی. راشه امام بخاری تدریو بیل انداز اختیار کو نیا او نیرالا دو وحی راڑلا ټول اکراس کو ویلې دومره باریک نظر د امام بخاری رحمت الله علیه. سو ګوره یاد لرئ کا طهارت تا کا سنت تا یا کا اوقات تی کا څوک دی کا سند دا دو ټولو دارو مدار په چا باندې ده؟ وحی ده باندې ده. دو دې پر منبع مرکز سرچشمه څوک ده؟ وحی ده. سو وحی سره ثابت وي خو معتبر ده، که وحی سره نه وي معتبر نه ده. دارو مدار ټول چا باندې ده؟ وحی باندې ده. زی زی ابازوله برزي ټول اکراسو غنۍ کو کراس وحی راړه پوهېږي. طهارت تا طهارت دارو مدار چا باندې ده؟ وحی بنی. سنت دارو مدار وحی بنی. اوقاتو دارو مدار وحی بنی. سند دی چا دی پر نقل که؟ حدیث دی پر کنه. هغې دارو مدار چا باندې ده؟ وحی بنی ده. ٹھیک شو. دا څویم بحث شو. څلورم څویم بحث شو. څلورم پنځم بحث دا ذهن کې وساتئ. څه اسباب د علم درې دي: عقل، حواس او بل وحی. شرح العقائد بتفصیل و اسباب العلم ثلاثه. ډیرو وخت خبره ده یوه جلسه وه، یو عالم اوس وفات الله دې وبخښي، جلسې کې تقریر کولو شرح العقائد شروع کو څه اسباب العلم ثلاثه. نو څه جلسې کې ته شرح عقاید بیانوي، پوه شو څه ته معلومه شه څه ته په مختصر منۍ نه یې پوه. مختصر منی څه یې؟ څه بلاغت چاته مطابقت الکلام لمقتضى الحال. نو جلسو کې خو مقتضى الحال عام خلق وي، هغو ته خو ساده ساده اسانې خبرې کو فضایل. څه ته ته شرح عقاید شروع کې نو هغو سرونه نیولي چې دا مولوي صاحب په څه لګیا ده، نه پوهېږئ. حالاتو ته به کسې څه دی د کومې خبرې مناسب دي. جلسو کې به بالکل اسانې خبرې کوي، فضایل به بیانوي، څه خلکو سمجھ کې راشي. ٹھیک شو. ګورئ عقل ده، بل حواس دي، بل وحی ده، لیکن عقل قابل اعتماد نه ده. وکلا دي مخکې وي چې ځمکه حرکت کوي، بیا وي چې اسمان کوي، ماړه خو یوه ډرما ده. نو انسان عقل څه ده؟ یوه کیسه ده. غلط وي که نه وي غلط؟ یو عقل یوسي بل عقل، نو عقل هم بنې پورا اعتماد، حواسو بنې اعتماد نشته، دا غلطي شي. دا څه شی ده؟ ما ته ګوره دا سترګې دي، اوس دې سره ته شاید کسې دا عالمي دي، خو دا غلطي شي. اسمان کې وریځ ده، چاند ده، ته چې که چاند روان ده او وریځ روانه وي که نه، څنګه لیدی شي؟ ته بیا چې که چاند روان ده او ژمکۍ روانه نه وي. ګاډي کې روانې، تیز ګاډی روان ده سپیډ کې،
ته څه ونې روانې دي او ونې روانې څوک روان وي ګاډی روان وي ته ګاډي کې سوري بل ګاډی روان ده ته څه کوي ما ګاډی روان شو سترګې غلطې شي که نه دی غلط د ټولو حواسو کې غلطي رسي غوږونه کله اورېدل څه شی وکړي غلط وکړي خبره صحیح وا نه اوري ټول دغسې دي غلطي شي قوت ذایقه ده چا باندې صفرا غالبه شه ډېره هغه ته خوږ شی بیا تریخ لګي ته ګبین ورکوه هغه یې چې تریخ ده ګبین خو حالانکې خوږ ده نو عقل نه څه شی کېږي غلطي حواسن څه شی ده غلطي دریم قسم چې کوم سبب دی علم دا څوک ده وحی د هغې کې غلطي نه کېږي انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه وحی کې غلطي نه رسي پوهېږئ که نه نو درې اسباب شو خو اصل حقیقي سبب څوک ده وحی ده دا نور غلطي شي نور څه شی ده انسان وسوي عقل وسوي دا نن سبا جدت پسند خلک دي که نه بیا دو خپل عقل اسمان ته ورسوي ایوارې یو عام ونې ته ولاړو وی دومره غټه ونه و دومره وړیکې غونې عام و هندواني دومره غټې غټې و خربوزې په ځمکې پرتې دي څو ونه غټه ده خو عام څه شی پکارو غټ پکارو الله شان ته ګوره چې یو عام په سر باندې را پرېوتو هغه ټیمې مغزب کولاو شو څه ښه ده څه غټ نه و که نه ما کار یې داسې کې کولو عقل یې هغه ځای کې څه شی شو یا برابر شو سامې کو هغه ځای کې نو هلکه ته به څه وې تا د معتزله څه ګمراه شو خو دندې وجې نه ګمراه شو که نه څه عقل یې اسمان ته ورسولو اصول به تاسو یلی وي دو عقل اسمان ته ورسولو ځکه څه شی شو ګمراه شو موږ څه ډېرې خبرې داسې دي څه عقل د هغې ادراک نشي کوی ښه دا څویم بحث شو پنځم شپږم بحث دا ده چې امام بخاري رحمت الله علیه دې باب نه غرض څه ده تاسو ته وروستو حدیث رسي ظاهر کې خو امام بخاري دا یلي کیف کان بدء الوحی چې وحی ابتدا څرنګه شوې وه خو وروستو چې کوم بخاري کې د حدیث نقل کړي صرف یو حدیث کې بدء الوحی بیان ده کوم غار حرا والا څه ده که نه چې بیا داسې جبریل امین راغلو اوس هم ته یې زور ورکو نور یوه حدیث کې بدء الوحی ذکر نشته ده ما تاسو ته ویلي وو چې بخاري کې اهم شی مناسبت ته د ترجمة الباب سره چې ترجمة الباب دا راوبسي او حدیث نقل کوي ډېرو ځایونو کې پته نه لګي چې اوس د حدیث د ترجمة الباب سره څه مناسبت دومره باریک استنباط وي د امام بخاري ځکه خو یې چې فقه البخاري فی تراجمه د بخاري فقات په څه شي کې ده تراجم نه ترجمات سره وباسي دې کې دا ډېر کمال کوي نو ظاهرا خدا معلومیږي چې د ابتدا د وحی کیفیت بیانوي خو حدیث چې کوم نقل کړي صرف یو حدیث مناسبت خوري نور نه خوري بیا به هر حدیث کې موږ خبره کوو خو دلته اجمالي خبره واورئ یو جواب دا ده چې وحی عامه کوي وحی مطلوبي او کا غیر مطلوبي پوهېږئ حدیث وحی غیر مطلوب ده خیال کې مراله که نه بدع عامه کوي ابتدا دی وحی زمان په اعتبار سره وي یا مکان په اعتبار سره وي حالاتو په اعتبار سره وي خلقو په اعتبار سره وي دا تعمیمات څه وکړي نو وروستو به حدیثو مناسبت به سره آسان شي موږ ته پوهېږئ ښه ځنو دا توجیه کړي او ځنو یلي چې کله وي داسې بدع ذکر کړي خو مراد ټول حالات وي لکه د کتاب بدء الخلق راوړی د امام بخاري خو هلته خو ټول احوال د مخلوق بیان کړي دي صرف بدء الخلق ذکر یې کړی نو ټیک ده ذکر دی جز ده څه بدع ده خو مرادو نه کل ده د وحی متعلقات څه څومره دي هر شی به ذکر کوي صرف کیفیت د بدء به نه بیانوي پوهېږې که نه ښه لکه ته چا نه تپوس وکړې چې ته ابتدایي حالات بیان کړه عادته ولګي ټول حالات درته بیان کړه حالانکه ټول خو د ابتدایي حالات نه وي که نه پوهېږې نو صرف ابتدا مراد نه ده پورا د وحی تفصیل ده اچھا
دا سویمه توجیه شه نه دا کیف کان دې پر خود دویمه شه کنه څه شه دویمه یا خو عموم پکې وکړي څه شی وکړي وحی عامه کې مطلوع بد عامه ده زمان په اعتبار سره مکان په اعتبار سره وي کوم حالاتو کې وحی راغلی ده کوم خلقو سره وحی د خلقو څه حالاتو د ټول تعمیمات کوي خو اصل کې دا چې دی پورا پته تاسو ته نه لګي ورستو حدیث بیان شي کنه بیا بار حدیث مناسبت ترجمه الباب سره موږ بیانو دریمه توجیه یو بل د منطقي توجیه کړي ده تاسو علماء یو متبقی معنی وي یو معنی التزامی وي معنی کنه نو یو دی معنی متبقی ده کایس ابتدا دی وحی څنګه شوی ده او یو معنی التزامی ده څنګه عظمت دی وحی ده څه ده دی وحی عظمت اولوی بیان امام بخاری نو خیال کوي نو څه عظمت مقصود ده چې دا وحی ډیر عظمت لري او دا وحی واجبای چالره عمل لره چالره اوس ما ته ګوره څومره احادیث بخاری کې رسی کنه هغه صغرا جوړوا او دا دین ابو کبرا جوړو نو لہذا د سی بیا لکه حدیث را ورسو مربی هذا وحی دا حدیث څه ده وحی ده او دین دا معلومه شکنه چې وحی عظمت لري کنه عمل واجبای کنه واجبای نو هر حدیث ته هذا وحی وكل واحد موجب للعمل فهذا الحديث موجب للعمل ہم قیاس میں جوڑ کو کہ شکل اول قیاس اقترانی حملی شکل اول میں جوڑ کو شکل اول منطق تفصیل ہے حد اوسط محمولی پہ صغرا کی اور موضوعی پہ کبرا کی کوئی رہی دی باب مقصود معنی التزامی کو مدہ عظمت الوحی څه وحی ډیر عظمت لري چې وحی عمل واجبای انسان باندې عظمت رالو کنه رالو اوس ورستو څومره حدیث ذکر کیږي تب هذا الحديث وحی وكل وحی موجب للعمل فهذا الحديث موجب للعمل منطق زده کوي ښا وایي سو منطق دی نوی لے بیان پورا مولانا جوڑے سے قرآن کے اللہ تعالیٰ فرمائی سے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس شراب ہوتا اللہ تعالیٰ رجس مانا پلیت تھی سجائی دی پلیت تھی کنا اس کا تا سو کوئی ہے سا حرام خوی ہوتا نا دیلی پلیتی ہوتی ہے لیدین خوی پلیت ہوتا ہوئی تا حرام تکای وشیا تب وہ تو ایسا پارام کے نظم منطقیاں لئنہو رجسن لئنہو پلیتو تعالی لی وکل رجسن حرامن نفل خمرو نامن وہ دیکھتو پلیتی ہوتے لی وہ ہر پلیت سے شہدہ حرام دا نو شرابن سے شہدی حرام دی دوی کئی دی دلتا ایوا داشا سا ہر پلیت سے شہدہ حرام دا دا صحیح شو او کڅوک دسی چې هر حرام پلیت تا دا غلطه ده هر حرام پلیت نه ده دا مدرسې کې لبار ګوزي خطا پرتا ده حرام ده خوړلای نشي خو پلیت نه ده که کپڑے بنولږي کپڑا بل مثال دیر کا مچ کنه مچ حرام ده خوراکي نشي کوي خو پلیت نه ده پلیت څنګه د کله د خلی بنی نازي کله پسترګو د تناس نشي پوي هر پلیت حرام ده لیکن هر حرام پلیت نه ده سمجھ کے مرا لگنا بہرحال نن متاسو خدمت کې تقریباً سا آتا آنا بحثا ذکر کو غٹ غٹ اول دی بخاری نام سو بخاری نامات سا دا پورا الجامع المسند الصحیح المختصر من